سلامونه په خیرونه زم نجیب حافظ او دا وخت تاسو ګورئ په خیر پښتونخوا خدای کې چې تاسو خپل ښکلی سهار زموږ سره شروع کړي او تر څو پورې یعنې د 11 بجو پورې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ستاسو وخت زموږ سره ښه تیر شي. ښه لیدونکو ګرمي ډېره زیاته ده، صحیح ده، تاسو معلومه ده چې ګرمي هسې هم جنکي هلکان د دې خیال ساتي وي ګرمي کې ډېر زیات نور ته مه ګرځئ چې تور نه شئ، خو زه دا وایم چې تور به خپل کار کوي خو دا دی چې ډي هایډریټ نه شئ، نوره مو نه وهي، جله مو نه وهي، نو کوشش دا کوئ چې تاسو نور ته زیات نه ګرځئ، یعنې بغیر ضرورت او که ضرورت یو کار نو ظاهره خبره ده موږ هم آفس ته سهار وختي راځو یا غرمه چې ته کیسه کار پسې ځو نو هغه نو پرابلم، خو دا دی چې بغیر ضرورت ته چې کوم دی نو هغه نور ته مه ګرځئ. او هسې هم کورونا ده نو که موږ د خپل اکټیویټي کمه وساتو نو هغه به ډېره زیاته ښه وي. تاسو موږ ته ایمیل کولی شئ په خیر پښتونخوا دا شو چې موږ شروع کړې ده تاسو ته څنګه لګي دي کیسه څه نور تاسو کتل غواړئ نو تاسو موږ ته contact@hampashtoon.tv د لارې ایمیل را لیږلی شئ او تاسو زموږ دا پروګرام هم پښتون باندې خو ګورئ، خو که تاسو نه مس کېږي نو تاسو کولی شئ چې زموږ د هم پښتون کوم یوټیوب چینل دی هغې باندې مو ګورئ، او که تاسو غواړئ چې د ایمیل نه علاوه موږ سره څنګه کانټیکټ وکړئ نو تاسو زموږ د هم پښتون چې کوم فیسبوک پاڼه ده پیج دی هغه هم لایک کولی شئ، او زموږ انسټاګرام اکاونټ هم شته دی په انسټاګرام باندې د هم پښتون، نو تاسو هغه هم کتی شو. دا وخت زما ښایسته لباس ګوري او دا برنډ چې دی هغه تاسو په سکرین باندې ښکاري، نو تاسو هم که دا ډریس خوښي نو تاسو هم کولی شئ زما غوندې ښایسته ډریس دی ته آرډر ورکړي او هغې ستاسو لپاره تیار کړي. انیویز تھینک یو سو مچ د دې نه چې اوسه پورې له موږ سره یې، او اوس زما د یو داسې پیکیج طرف ته هغه دی افغاني ډریسز. بلې وو افغاني ډریسز داسې دي چې هغه موږ اکثرا ودونو کې یا خادیانو کې یا هسې هم چې واچو نو موږ ته ډېر زیات ښه لګي او موږ بیا ځان په شیشه کې هم ګورو، موږ بیا یو بېشماره تصویرونه هم اخلو. افغاني ډریس سره زموږ ذهن کې دا خبر چې دا خو به صرف د افغانستان ډریس یا دا صرف د افغانستان خلک به دا چې نو نه داسې نه ده، که موږ ډېر کلونه سوونو کلونه شاته لاړ شو نو موږ دا وګورو چې اول دغه ټول بیډ چې کوم دی د افغان په نوم باندې یادېدو یا اوس هم که موږ وګورو یادېږي، نو د پښتنو لباس چې هغه تقریبا ټول یو شانتي و. بیا موږ اوس که ګورو که نه نو خالي موږ ته داسې لګي چې کله په افغانستان کې موږ ټول خلک په افغاني ډریسز نه اچوي، خو کله ودونو کې یا خادیانو کې یا څه خاص اوکیژن نو هغوی افغاني ډریس واچوي که نه، خو زیاتره چې کوم خلک هر وخت ډریس هغه کوچیان دي، بیا خاص کر خانه بدوش چې موږ ورته وایو هغوی دي چې هغوی اوس هم هغه ګرد او غټ غټ کالي چې کوم دي د افغانیانو هغه اغوندي، خو بیا په دې کې څونه ماډرنیزم راغی په دې افغاني ډریس کې اوږده ډریسز پکې راغل، لنډ پکې راغل، مختلف ډیزاینز پکې راغلل، او کوم خلک چې بهر اوسېږي هغوی ځان دپاره افغاني ډریسز چې دی هغه آرډر کړي او بهر خو هغوی ته نور هم ښه ښکاري خپل کلچرل ډریس، نو هغوی دا ډریسز اچوي. نو په دې باره کې موږ سره یو ښه غوندې پیکیج دی، راځئ چې ټول په شریکه وګورو. صحیح ده؟ پښتانه په دنیا کې یو داسې قبیله ده کم چې په خپل ځان کې یو ځانګړی حیثیت لري. د دوی کلچر او ژوند د دنیا نه مختلف دی، هغه خبره که د خوراک شي یا د جامه پیزار. نن به موږ د زنانو په جامو باندې خبرې اترې کوو. په پښتون کلتور کې د زنانو جامې ډېرې رنګینه او خوندورې وي، کم چې یو معیاري طریقه باندې وي. خو تاسو به وایئ په بری صغیر پاک و هند کې زیاتره د زنانو جامې په کمیس او پرتوګ باندې مشتمل وي، خو د پښتنو زنانو کمیس پرتوګ ډېرې کولاو او اوږدې وي، کم چې د حیا او پردې نښه ده. د زنانو په جامو باندې د ریخم د سلایي او کړایي کار شوی وي، له کمې د وجې چې ورته ځانګړی حسن ملاویږي. او که چرته د خادۍ موقع وي نو بیا خو داسې وي لکه ګلونو کې زنانه. دغه رنګ صادر یا شال د دې کلتور یوه اهمه برخه ده. خو د افسوس خبره دا ده چې دغه جامې او شال د کلتور نه په ختمېدو دي.
او د حیرانتیا خبره ده چې په ګرد نړۍ کې دا کلتوري جامې او شالونو نه یو فیشن جوړ شوی دی. الله دې وکړي چې دغه نوې کول خپل کلتور د لاس ورکولو مخنیوي وکړي. لیدونکو تاسو کتل چې زمونږ کم افغاني ډریسز دي هغه کلرز د هغې څومره مزیدار او هغې باندې کار شوي او بیا چې هغه خلک واغوندي او هغې ما تاسو ته مخکې مې چې خلک بیا دغه کوي چې یاره زه څونه ډېر دي کې پکچرز والمه. نو اوس راځم د خپل ګیسټ طرف ته غواړم چې هغې تاسو سره انټروډیوس کړم. ښه هغې چې دی د 14 کالو نه چې کوم دی هغې د کارپوریټ سیکټر کې چې دی هغې تجربه لري کار یې کړی دی او بیا هغې ټي وي اینکرینګ هم کړی دی. ما سره یو کس هغه به یقین د هغې پروګرام به تاسو په هم پښتو ون باندې کتلی وي او بیا د هغې نه علاوه هغې چې دی زیاتره کوم میوزیک پروګرام خو یې مخکې وړلو خو د هغې سره سره هغې خپله سینګینګ هم کوي. صحیح ده. نو داسې څه ورته وایم هر فن مولا ورته وایم یا ایکسپورټ ورته وایم یا داسې ورته وایم چې د کارپوریټ د دې سایډ نه سینګینګ ته شو بیس ته دوی څنګه راغله دا تپوسونه به ترې کوم ما سره ضیا خټک ناست دي چې ستړي مه شئ. څنګه تاسو ښه صحت ښه دی جي ټیک ټاک. نو دومره ښه جاب خلک خو وایي که نه چې دونه ډېر سبق وایم او بیا داسې تاسو چې په کومه کمپنۍ کې کوم ځای کې وایي که نه نو خلک خو دا خبره کوي چې دا دونه ډېر سبق وایم چې ما ته څه ته غټ ځای کې نوکري میلو چې ښه ډېرې پیسې وګټم. زموږ خو صحیح ده چې پښتو انډسټري شته خو تاسو ته معلومه ده چې هغې نه دومره انکم یا دغه نه کېږي زموږ آرټسټان اوس پورې هغه نه کېږي. دا فیصله تاسو ولې واخیسته؟ بس زما اصل کې ټراولینګ ډېر شوق دی. ښه और जॉब सर ट्रैवलिंग کېدل نشي دا بالکل تاسو باوند یې کنه پاکستان میں ټول ایکسپلور کو هغه سره نو اوس ما چې پاکستان وشو نو اوس بلګ بهر لاړ شي نو دیټس وای ما خپل کار شروع کو را چا بل چا د پر جاب کې خپل ځان ته جاب کو. نو 16 years old 14 کاله د یو شوبې سره بیا سړی عادت هم شي کنه لکه اوس چې ماته څوک وایي کنه زه خوړه کول نه راغلی مې ټي وي ته کنه when I was kid نو اوس که ماته څوک وایي چې ته د خپل فیلډ بدل کړه نو ماته ډېر ګران ښکاري ځم د دې څه وایي ماته نو ډېر ګران نه 14 کاله خو ډېر لوی ټایم ګران ځکه نه دی چې هغه کې هم زما پوزیشن داسې و چې ما ټراولینګ پکې زیات و نو اوس هم ټراولینګ شته دی زمانو ټراولینګ زه خپل هم ډېر زیات کوم او زما ډېر زیات کوم کس چې ټراولینګ باندې عادت چې هغه بیا په یو ځای ودرېدی نه شي که نه بور شي که هغه ستاسو خبره هغه که انټرنیشنلي سفر نه شي کولی خو اټلیست هغه د یو ښار نه بل ښار ته هم لاړ شي نو هغه لږ سکون کې شي همداسې ده که نه ښه کله چې تاسو همدې جاب کې یو خو تاسو ټراولینګ کو بل د میوزیک سره ستاسو دغه څنګه وشو کنیکشن څنګه وشو تاسو میوزیک زما یو مشر رورس میوزیک سره ډېر زیات شوق و نو when I was growing نو هغه نقشې قدم باندې بس هغه صرف لیسنینګ پورې و نو ما لږ پکې سینګینګ هم اډ کوم نو باقاعده مې زده کړه وکړه که نه خپله ناست وې کوم چې زموږ سینیر سینګرز دي هغه مې اورېدو یا دا بس د الله طرف نه یو ټالنټ دی چې تاسو سره دی څه وایم زده کړه خو مې نه ده کړې خو بس زده کړه همدا ده چې د سینیرز زموږ څومره استادان دي د لیسنینګ دی او لکه ځکه زموږ ډېر داسې ټیلنټډ خلک شته دي چې لکه هغه صرف ټي وي ته په کتو باندې یا مثلا هغه یوټیوب باندې ځینې سینګرز یا نور چې کوم داسې ټیلنټډ خلک چې هغه بېلابېل ټیلنټ لري نه نو هغې ګوري بیا هغې نه هغه زده کړه کوي نو آیا سینګینګ هم همداسې کیدی شي چې تاسو بس سنگنگ کے وہی بے سر چل سکتا ہے بے تالا نہیں چل سکتا کا تال تاستا ٹیمپو اف یو نو ٹیمپو نو یو کین سنگ نو سر خو سو کم وخت سوق به موریدل چا انسپایر کړي د چا غږ انسپایر کوي تاسو دیتا وړکتوب کې خوجی خیال محمد صاحب ناشناس صاحب ډیر ښه سردار ټکر صاحب هارون بچا بیا پکې نو مطلب چې کوم لوټ یاد کنو دا خو ټول تقریبا لکه اوس خیال محمد صاحب چې دی الله دې ژوند او صحت ورکړي نو هغه غزل همداسې ناشناس صاحب چې دی نو هغه هم د غزل طرف ته او دا بیا ټکر صاحب د غني خان او دا صوفیانه کلام او دې طرف ته باچاجي بیا مخکې غزل او ټپي دي نو ستاسو طرز موسیقي هم د دې په شان دي که نه تاسو لږې مستې ساتري ما ځان لیمټ کړی نه دی نو ما ډیبیو چې کوم وا خو مست ټایپ ته میوزیک و
بیا ورو سړی میچورټي راځي سړی کې الګ امپروف کوي. نو تاسو دا وایئ چې لکه مستې سندرې د میچور خلکو کار نه دی؟ نه ولې نه دی، خو مطلب امپروومنٹ خبره میچورټي مطلب چې موږ دا کنه چې آرام سندري چې کوم دي یا غزل ویل چې دا ګران کار دی، ډېر ګران کار دی کنه هغه ګران کار دی. نو تاسو بدوي چې لکه مست سندره خو ځکه چې امپروومنٹ نه وي نو غزل به څنګه وایي تاسو؟ ښه صحیح ده. نو اوس هم زموږ ډېر ځوانان چې دي هغه راوتي دي او ډېر ښایسته میوزیک چې کوم دی، یو چینج چې کوم دی هغه پښتو میوزیک کړو دی، هغې کې څوک اورئ؟ بختیار دی، زیک دی، عرفان، ټول زما دوستان هم دي او ټیلنټ هم شته دی پکې. بالکل. دا اوس راغلي لکه دی کې مویز دی یا بلال دی یا په دې کې چې زبیر نواز دی، په دې کې څومره ډېر هلکان دي کې ټول نه زیات زما مویز هغه خان بابا دی په دې کې که نه هغه. نو دا هغه هلکان دي که نه چې لکه دوی هغه یو دا به زموږ فیوچر دی که نه دي. بالکل بالکل همداسې ده. نو ستاسو خپل څه ګورئ، څنګه ګورئ خپل دې فیصلې ته چې تاسو میوزیک ته راغلی؟ صحیح ده. نو د خلکو ریسپانس یا هغه ریسپانس چې تاسو ورته شاته دومره یو 14 کالو یو غټ کیریر چې کوم دی هغه زدم چې په دا باندې ولګولو که نه چې لکه تاسو هغه پرېښودو تاسو دې خو ته راغی، نو ریسپانس هغسې ښه دی؟ میوزیک خو ما ډیورنګ جاب هم کولو. میوزیک دپاره مطلب میوزیک زما پرایورټي میوزیک نه دی، زما پرایورټي خو مطلب ټراولینګ او ایکسپلورینګ دی. نو ریسپانس الحمدلله ډېر ښه دی اور ان ایکسپیکټډ دی. او پاکستان کې تاسو وی چې صرف ما فلحال سفر کړی دی او دنه په زه غواړم چې انټرنیشنلی نو دا دی چې په پاکستان کې تاسو کوم ځایونه ایکسپلور کړل، په هغې کې د ټولو نه زیات چې ته وایې چې ریکې دا ما سوچ یې نشو کولی چې پاکستان کې هم دغسې سیمه وي؟ یې جی زه 30 پلس کنټریز ته تللی یم، خو پاکستان غوندې ښایسته نیچرل بیوټي چېرته هم نشته، کمپیریزن نشته. نو زمونږ کې پی کې وګورئ تاسو دومره ښایسته دی او یو علاقې نه ما اخیستل به زیاتی وي ځکه چې یو نه یو ښایسته ځای. نو تاسو خو وختي ما ته وی چې ما خو صرف پاکستان کتلی دی او ما جاب ځکه پرېښود چې زه انټرنیشنل نو تا چې 10 ملکونه کتلي نو پاتې شو خانه ما خو چې ته به نه ځلې نو دا خو 10 ملکونه دي کتلي او بیا مې چې انټرنیشنل سفر دپاره ما چې د جاب پرېښود دا څنګه خبر ده؟ هغه 10 ملکونه دي بیا کله وکتل؟ دغه هم دغه منځ کې مې وکتل، خو اوس زه لکه خپل ټریول چې دی هغه ډاکیومنټ کوم بلاګینګ داسې لکه اول خو داسې لکه زموږ غوندې په چکر باندې به لاړې، خو اوس غواړې چې نه لاړ شي او خلکو سره هم هغه خپل ایکسپیرینس تاسو شیر کړئ. صحیح ده. نو په پاکستان کې زه بېرته مخکې ورځم چې داسې کومه سیمه چې هغه تاسو ته ډېره زیاته خلک لیدلي او اوس خو موسم هم د ګرمۍ دی، خلک پلینس کې چېرې ماشومانو چوټیان دي سړی یو طرف ته لاړ شي چکر له یو څو ورځو له یو نه یو ښایسته ځای دی. ګورئ کې پی کې که تاسو وګورئ کومراټ دی، سوات ویلی دی، کومراټ ما هم ډېر تعریف اورېدلی دی خو زه تللی نه یم. ډېر ښایسته دی، ډېر ښایسته دی. نو روډز څنګه دي؟ روډز کنډیشن کله ټیک وي کله خراب وي خو ایکسیسیبل دی، مطلب ایون په ګاډي کې هم تاسو نارمل کار کې هم تلل شي. صحیح. تاسو خبره وکړه کنه انټرنیشنل چې تاسو تقریبا 10 ملکونه کتلي او تاسو د هغې زه فکر دا خبره خو صحیح ده که نه ځکه چې سوات ته زه تللی یم، سوات ما کتلی دی، ابټ مري دا ځایونه ما کتلي دي، واقعا چې ډېر ښایسته ځایونه دي. صحیح ده. خو دغلته اوس زه سکردو دې طرف ته هم لاړی یم د شوټه والي سره، نو هغه ځان له یو ښایسته ځایونه دي که نه، که د هغې غرونه د هغې صحرا موږ ګورو. پاړه چنار طرف ته لاړی یم، وزیرستان طرف ته لاړی یم، خو بهر یو شی چې کوم دی هغه دا دی چې ټوریزم هلته زیات دی که نه، خلک ریلیکس دي که ته د شپې سفر کې او بیا سهولیات هغلته کې ډېر زیات ښه دي که نه. لکه زه چې یورپ ته تللی یم نو زه یوازې لاړم، صحیح ده. خیر زه همیشه یوازې ځم سوای د لندن نه، ځکه هلته زما فیملی ده، خو هلته چې ته ځې لکه یوازې جینۍ هم کولی شي چې هغه ټراول وکړي، د شپې ټراول کې، د ورځې ټراول کې ځي، بل هلته فلایټس او ټرانسپورټ هغه یو سهولت شته هلته کې خلکو ته چې کوم دلته کې کمې دی. تاسو څه وایي دا به کله ټیکېږي چې لکه اوس نجیبه وایي چې یاره زما ویکینډ باندې چوټي ده نو به زه چل به کوم چې زه به فرایډې په ورځ باندې مازدیګر ماښام به زه وځم او زه به سکردو ته سفر کوم که نه. بیا زموږ د فلایټس مسلې جي، یو د پی آی جاز دی، ورکوټې دی، سیټ نه میلاویږي، بیا پکې کینسل شي، بیا موږ لږ یریږم چې ونه غورځېږي. نو تاسو وایئ چې د دومره دغه سره موږ څنګه د پاکستان ټوریزم موږ څنګه امپروف کړو؟ ټوریزم به ګورئ زه او تاسو به امپروف کوو. ټول نه پهله خدای چې څومره ټورست ځي یو خو ګند کوي هلته کې ډېر ضروري ده چې
چې تاسو د خسته علاقې چې خسته ساتئ نو نور خلک هم راځي او امپروومنٹ کافي کیږي اوور مطلب که زه وګورم لاس کاله پهله دومره فیسیلیټیز نه وو خو اوس رو الحمدلله امپروومنٹ پکې روان دی او زمونږ شان چې کم ټریولرز دي خو مونږ خو په بایک باندې هم ځو ایم ا بایکر نو ایٹ ټایمز مو بایک باندې وځو پورا ګروپ سره مونږ خو ګاډي والا خلک دي ټینټ ځان سره یوسو مونږ زه چې خاصه مونږ په بایک باندې خصوص نشم لنو زم چې ک فیمیل د سی غواړي چې هغه سکیور باید اوسېږي هغه نو ځکه چې زه د سکردو نه راتلم لاره کې نو تقریبا یو خو 24-25 غنټې هغه سوي بای روډ چې مونږ راتلو کنه هغه هم دا چې نون سټاپ مونږ ډرایو کړو نو یو هغه بل لري چې روډ ډیر زیات خراب دی جا به حد خراب دی مې چې د مونږ د تکراغ نو د ډیر هغه خاور دغه د وجه نه دست د وجه نه مونږ بیا یو سورې بیمارم شو مریم خراب وګنه نو دا سيزونه دي کنه کدی ته واقعا او زدایم چې خایس کې دغه علاقو چې کوم د اس کمی نشته دی هیڅ ډاوټ پکې نشته خو صرف دغه دی چې د کم خلک ټور د پارزي اغه د پر لګي اسانتیاوي د لارې په بالکل پکار دا او گورنمنت ام شور چې کارم پکې ځکه چې کرنٹ گورنمنٹ چې دا ډېر زیات پروموټ کوي او پکار دا بل تاسو ډیره مهمه خبره دا چې ګن غورځو تاسو یقین وکړئ دی تاسو که یورپ ته لکه چې پولند ډیر زیات گرین خیر یورپ کو ټول گرین دی ډیر مزیدار دی کنه ایون زدا سخارو خما پراګ چې کوم دی تاسو وخت په لاړ سي زما یو د خوخي خار نه دی د اغه زالته حیرانه پدی باندې شوم چې د اغه خار لګ یو خدا غند چې تاسو جوس وسکلو سره پر غرزولو الته او شورم نشته دی کنه نو دا جزه سونه ویلم کې خبرې کوم نو کدونه ویلم کې تاسو خبرې کې خلک به تو ګرځي تاسو دا سوي زه ډیر زیاته حیران ګورم دا شور نوایس چې دام یو پولوشن دی کنه چې مونږه هر دا راګاډي ان کو پر مونږ خبرې سمره تیزی کوم نو پراګ د خار دغه یو ډیر زیات خای چې خلک ډیر لکه یو ریسټورانټ کې بسم ډیر شي خلک ناسي بازار کې خلک زیرازي شور نشته دی بس کلچر فرق هم ته کنه زمونږ واغې او سپیشلی پښتانه خو اسیم لاوډي کنه او دا د یو خبرو کوم وي لندن کې یو فیملی ونه خځه خاون خبرې کولې شي باندې غوسه کې نه اسي خبرې کولې چې راغه کپړې د سی یا فار ایگزامپل د سی واغه روټي ډیره خپښ شو پدې کې پولیس درز هغه کو سات دغه وته نیبز وته کال کړو چې راشه د خزه خاونه هغه جګړه دغه وازونه راځي چې من کور کې نقله خزه به وي چې ورغه هغه وي مونږ د سیناستو هغه خزه وی چې ما ماشوم له پی ور کول او هغه وی چې د جګړه د چا واز چې جګړه موږ خپل منځي خبرې کوو موږ اسه بای نیچر لاود یو ها نو خبرې خو تاسو سره کیږي زه به تاسو سره انکرینګ باندې به هم خبرې کوم چې لکه دغه تجربه تاسو څنګه و د سینګینګ نه را دی خو دا نو یو سانګ وساسو نو ورو که تاسو خوښي بالکل ٹھیک ده मस्ती غواړم چې تو غمه پتو پوشي ساکي داسې مستی غواړم چې تو غمه پتو پوشي چې مې عقل ونه شي چې احساس په بلبلو شي چې مې عقل ونه شي چې احساس په بلبلو شي د دنیا ورانی ودانی رانه هېر سولا زیکا د دنیا ورانی ودانی رانه پټې سوشې بیکا د زاهد سترګې شیطانی داسې اور مې پر ګوکا چې مې وینا پنا روشي داسې اور مې پر ګوکا چې مې وینا پنا روشي چې مې عقل ونه شي چې احساس په بلبلو شي
ساکی جار دے دلا سوشم دروانیگی سمجامونا ساکی جار دے دلا سوشم دروانیگی سمجامونا سر پا سر رات راوڑا ننی هیر کا نوبتونا دا خیام کو سیتا زما چه دوزخ پہ هجاروشی دا خیام کو سیتا زما چه دوزخ پہ هجاروشی چه می عقل لیونیشی چه حساس پہ غلبلوشی نن لهر سے بیگانایم نن لرنگ نا جلایم نن لهر سے بیگانایم نن لرنگ نا جلایم منصوری مستی اخستی هم مجنونیم هم لیلایم در هغو بدمستی وی چی وی وی د زلو نوشی در هغو بدمستی وی چی وی وی د زلو نوشی چی می عقل لیونیشی چه احساس پا غلبلوشی چه می عقل لیونیشی چه احساس پا غلبلوش ساکی داس مستی غوارم چه تو بمی پتو پوشی ساکی داس مستی غوارم چه تو بمی پتو پوشی چه می عقل لیونیشی چه احساس پا غلبلوشی چه می عقل لیونیشی چه احساس پا غلبلوشی زبردست او څنګه چې مخکې تاسو ویلي چې کم غزل ویل ګرانې د ناشناس صاحب یو خپل طرز یو خپل انداز دی او یقینا هغه ویل د هر سندرغاړي دپاره اسانه نه ده بیا یو د هغې خپل طرز هم دی بله چې هغې کم کلامونه وخت کړي که نه نو هغې سره ځان فټ کول نو دا به څوک وایي چې تاسو استاد نه لرئ خو تاسو بیا هم ناشناس ناشناس صاحب زموږ استاد دی صحیح ډېر ښه راځم اینکرینګ هم تاسو په ټي وي باندې وکړو میوزیک پروګرام تاسو مخکې هغې باندې خپل تجربه و نو څنګه دغه ایکسپیرینس تاسو لپاره د پښتو ون سکرین باندې ما اینکرینګ سٹارټ کړی خپل اور ډېر زبردست ایکسپیرینس او خوند خبره پکې دا چې یو د پښتو شو او یو د انګلیش شو نو دواړه میوزیک ریلیټډ او میوزیک سره زما اسیم شوق ته بل خبره ده چې زه ټراولینګ کوم نو خبرې خو باسم کوي یو روډ شو کنه نو هغه داسې چې هغه خامخا خبرې کولې زونو باره کې معلومات ورکول دی او اسمي وکیل او انکر چې کوم دی هغه خبرې ډېرې زیات دي مخکې خلکو وکیل خو زده چې کوم چې کوربه نو هغه هم زیاتې خبرې کوي د وکیل نه کنه ښه دا راته وایي چې اوس په دې میوزیک کې را روان وختونو کې به مونږ څنګه ګورو د پښتو میوزیک چې دی بس د دې ویډیو ان شاء الله ډېر زر شوټ کوو ان شاء الله اور په سکرین به راځي ان شاء الله ډېر ښه نو هغه به خپله چې اوس ټراولینګ کې هغه وخت کې به شوټ کې کنه دا یو ډایرکټر ته ویلي هغه به د لپاره سټوري بورډ نه دا کمپلیټ سټوري بورډ وي ځکه د دې ټریک زما ډېر کلوز ټریک دی زړه ته مې ډېر نږدې دی نو زه غواړم چې لږ ښه ویډیو جوړ شي صحیح ده دا راته وایي چې په فیمیل کې تاسو چې کوم سینګر زیات که تاسو خو ټول نو فیمیل کې څوک خوښ دي څوک چې کوم اوریدلی دي موږ خو چې سریدو لکه ګروینګ اپ نو زرسانګا اور نو زما خو مشر روډ چونکه چوایس هم د ټایپ ته نو زما هغه سایت ته کلاسیک بالکل زمونږ سره نیمول بدل داسې ډېر سندرغاړي چې هغې نشه لکه خیال محمد صاحب چې دی په غزل کې لکه ټکر صاحب چې کوم خپل یو رنګ لري په موسیقي کې هم داسې زمونږ چې کوم فوک میوزیک دی نو موږ سره بله زرسانګه نشته لکه څنګه چې دوی سره پنجاب کې بله ریشما نشته بالکل ایگزیکټلی نه نو موږ سره هم داسې یو خبره ده نو پښتو میوزیک څنګه چې تاسو رالی او نور خلک داسې راشي او دا ښه پروموټ کړی شي او بل چونکې تاسو ویسټرن میوزیک چې کوم دی یا موږ به دا وایو چې هغه تاسو دا کوئ نو هغې یو مونږ ته که رنګ او دغه دي کې ملاویږي په پښتو کې نو زموږ چې کوم نیو جنریشن دی
هغه به کنیکټ پاتې شي د پښتو سره لري کیږي به نه که نه ځکه چې موږ خپل پښتو میوزیک به اورو نو دا زموږ ژبې ته هم یو هیلپ ملاویږي ځکه چې دنیا ماډرنیزم طرف ته روانه ده او زموږ نیو جنریشن اوس خو هر څه چې کوم دی په موبایلز کې په کمپیوټرو کې او په دغه باندې شته نو هغه چې دا خو ډېر اولډ فیشن دی یا داسې دغه دی یا د هغې د سر د پاسه تېرېږي ډېر ګران یې هغې دپاره انډرسټینډ کول یا انجوای کول هغه طرزونه نو که هغه تاسو دوباره وایې دا چې دا بالکل خپل کلچر چې دی نه د هیرول پکار او خپل ژبه چې دی هغه پرایورټي پکار نو ماډرن وی کې ځکه پیش کول پکار دی چې دا نیو جنریشن ځان سره کنیکټ کړي هغه جنریشن ګیپ رانیږي زه اکثر دا خبره کوم چې خلک وایي چې نه هغه رباب مانګي یس رباب اوس لکه زمونږ نیمې ځوانان دي په هغې کې چې دی هغه عمل چې دی هغه راغلی هغه نو دا خلک دي لکه اوس خماریان چې کوم دي نو هغوی دغه رباب د ګیټار سره په ډېر ماډرن وی کې دغه تر څو زموږ نیو جنریشن هغې سره ځان کنیکټ کړي ما د دې مویز دی او د علي بابا او د دې بلال د دې ټولو نومونه ما ځکه واخیستل چې دا اوس په پښتو دغه کلامونه دی په یو نوي انداز کې وګڼه څومره کلاسیک کلام چې دی هغه ریډن کړی ارسلان او دا لکان چې کوم دی دا چې هغه نو دی په نوي نو دا چې دا یو ډېر ښایسته کار دی په کار دی چې زموږ نیو جنریشن او زموږ مخکې دی کې دا ګیپ را نشي او دا همدغه یو لاره ده چې دوی به یو بل سره تړلي ساتي ډېره زیاته مننه چې راغلئ زیات تھینک یو سو مچ ګډ لک فار یور ویډیو موږ به ویټ کوو چې دی ښایسته سانګ ښایسته غوندې ویډیو هم راشي بالکل انشاءالله تھینک یو سو مچ جی لیدونکو اوس په خیر پښتونخوا کې موږ سره دمانه دمالو بیرته راستانه کیږو هم پښتون یو نوی سفر خراغلاس په خیر علی هر کله راشي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس زما په خپرونه کې ما سره بل میلمه ناست دی هغه به زه دایم چې زمونږ او ستاسو میلمه دی ځکه چې هغه بهر نه راغلی دی او زه به د هغه باره کې تاسو یم چې هغه د سیاست سره تعلق لري صحیح ده او د هغې د مردان سره تعلق دی صحیح ده هغې چې دی هغې په سیاسي علومو کې چې کوم دی ماسټري هم کړې ده او MBA هم کړې ده او هغه بیلجیم کې اوسیږي او ما سره ناست دی امجد شاه صاحب ستړي مشئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ښه صحت ښه دی بالکل ټیک بالکل ټیک ټاک نو دا راته وایي چې تقریبا 14 کالونه تاسو بلجیم کې د هغې نه مخکې تاسو دلته کې وئ تاسو نو د دې نه مخکې چې زه دایم سیاست طرف ته زه لاړه شم که نه نو پېښور یونیورسټۍ کې چې کله تاسو وئ د هغې نه موږ ته ووایي چې هغه وخت کې هم ستاسو د سیاست سره وو شوق کنه بیا وروسته چې تاسو بیلجیم ته لاړئ او تاسو کوم دی ګرین پارټي چې دا هغه بیا جوین کړه یا د هغې در باندې تاثیر شوی کنه پاکستان نه پاکستان کې چې تاسو باندې د سیاست تاثیر شوی بالکل اصل کې زه چې کله اسلامي کالج کې وم نو د عوامي نیشنل پارټۍ نه چې کوم دی نو زه د هغې ډېر سرګرم رکوم نو د عوامي نیشنل پارټۍ بالکل او جی دا ټوله ښودنه او دا ټول هر څه زده کړي موږ د عوامي نیشنل پارټۍ نه صحیح نو بیا تاسو لاړئ بیلجیم ته او لکه موږ ته دا ووایي که نه چې لکه تاسو اولنی پاکستاني یې هلته کې چې تاسو د هغې غړی یې اوس که نه لکه دا ما خیال چې تاسو موږ ته ویلي چې دا د بیلجیم سیکنډ لویه پارټي ده که نه نو که دا موږ ته لږ ووایي چې تاسو هغلته ځان له ځای څنګه جوړ کړو د هغې نه مخکې تاسو ولې دا پارټي سلیکټ کړه د ځان دپاره اصل کې زه جی په تقریبا په 2004 کې چې کله لاړم بلجیم ته دغه زه تللی وم د یونیسف د طرف نه یونایټډ نیشن د طرف نه ایز ا چیف لاجسټک افیسر او بیا چې کوم دی نو ما UN کې کار کو ما سره کوسو کې مې کار کړی دی بیا سره سودان او لایبیریا نو ورسره زما گرین پارټۍ کې چې کوم دی نو یو اهم دغه هغې سره چې کوم نکې په دې سیاسي دغه کې نو هغې به زما نه ډېر متاثره کېدل چې دوی خو ستاسو نه خو متاثره کېدل خو تاسو د گرین پارټۍ نه څنګه متاثره شئ زه دې نه چې هغې چې کوم دی نو ډېر کار په ګرینري باندې کوي جی او نن سبا هغې چې کوم دغه کوي لکه څونه که تاسو وګورئ بسز شو یا د هغې ټرانسپورټ شو نو هغې ډېر دا دغه ورکوي چې موږ د ډیزل او د پټرول په ځای ټول چې کوم دی نو د الکتریک ویکل یوز کو
او د پولیوشن د کم شي. اوکې بل دا چې ډیر زیات د هغې دغه چې کومو جوکاو چې کومو لکه توجه ډیره چې کومه نو هغه دغه دپاره وه چې د امیګرنټس کم راځي د هر ملک نه. نو زه الریډي یونیسف کې پاتې شوی وم نو ما زړه کې وی چې د پاکستان نه ډیر خلک هلته راځي د نورو ملکونو هم راځي خو ما وی په دې طریقه باندې زه د پاکستان ډیر زیات یو د خلکو مدد کولی شم ځکه چې ګرین پارټي چې کم دی نو په دې تیر شوي الیکشن کې یو اونې په شانتې خپل وي چې زما نه کم دا دغه تللی دي شاخونه تللی دي نو مونږ داسې یو چې دی کې به مونږ دا نه ګورو چې دا مسلمان دی که عیسائی دی که هندو دی دا مونږ ټول را یوځای کوو او چې مونږ یو اونې په شانتې ټول لکه دغه شو مونږ د دې د نظریې نه یو ډېر متاثره شوم نو ما وی دا په کار زدي برخه جوړه شم. نو بیا هغوی ماله ټیکټ راکړو د پولیټیکل د دغه دپاره ډچ پارلیمنټ دپاره هغې نه مې الیکشن وکړو. بیا د بلجیم په تاریخ کې زه ړومبنی پاکستاني یم چې ما هلته لکه یو پاکستاني هم دومره ووټونه نه دي اغوښتي څومره ما اغوښتي. بیا زه چې کوم دی اوس هم زما د سیټي نوم ګینټ دی دا د برسل کیپیټل نه په 35 کیلومتر په فاصله باندې دی او هلته کې زموږ پاکستاني کمیونټي ډېره لږه ده نو ما له ټول ووټ چې کوم دی د هغه ځای لوکل خلکو راکړی دی. واو او د دې وجه نو وجه دا و چې زه ډېر یونیسف کې پاتې شوم او دې خلکو سره نږدې وم تاسو آپ پیژندلې تاسو کړنې تاسو کارونه د هغې مخې ته د ډېر وخت زموږ لږ ډېر زیات دغه کړو په دې وجه ځکه چې دا خو ګوره داسې ملکونه دي چې لکه اوس زموږ خو بدبختي دا ده چې زموږ خو هغه خلک ګټي چې ډېرې پیسې ورکوي په ووټ باندې پیسې ورکوي چې ته کې روټېګانې کړي چې تاله تحفې ورکوي هغه ځای کې خو I don't think so چې داسې کیسه به چې ته به خلکو روټۍ یا د ووټ په سر پیسې ورکړي چې تا ته ووټ درکړي. نه جی نه کنه هلته خو به کار دی پریکټیکلي. بلکې ما یو نوې هلته په بلجیم کې متعارف کو لکه داسې یو دغه چې زه د پاکستان یو دغه نه چې کوم متاثر وم چې ما وی چې مونږ هم هغوی خو صرف ایمیلز کې خپل ووټرز ته وایي چې مونږ له ووټ راکړي خو دې پر لما داسې نوې یو دغه وکړه چې خپل چیرپرسن سره ملو شم چې زموږ د پارټۍ کومه مشره ده نه هغې ته ما وویل داسې چل به کوو چې زه کوم ځای کې جلسه کوم نو زه به خلک را یوځای کوم زه ایمیلز نه کوم او زه ګورم چې خلکو سره په خپله ملاقاتونه وکړو نو دلته ستاسو هم ټي وي شو جیو ټي وي شو اے آر واي شو دې ټولو مونږ له کوریج راکړی دی او ټول چې کوم دي نو هغه ما ځای په ځای جلسې وکړو او هغه خلکو ته مو وښوله چې او واقعي پاکستانیان چې کوم دي نو دی په پولیټکس باندې زموږ نه لږ ښه پوهېږي ځکه خو ایمیلز کې یو کورونو ته ځي. صحیح ډېر ښه اوس نو داسې ته که نه چې اول سړی ځان نومینیټ کړي یو ځي دپاره بیا هغه وګټي نو که هغه ستاسو خبره چې لکه دونه زیات ووټونه هغوی ته میلو شي نو مطلب چې د ډېرو خلکو ټرسټ په هغوی باندې دی یا امید د هغوی نه لري نو بیا یو غټه ریسپانسبلټي نور هم راشي چې اوکې ځکه اول خو خلک دومره 100% شور نه هغې باره کې چې ودرېږه ما سره څونه خلک دي نه خو کله چې شور شي چې ښه ما سره دونه خلک شاته ولاړ دي د هغه ما ته سترګې دي که نه نو ریسپانسبلټي نور هم زیاته شي نو بیا زه یم چې بوج ډېر زیات شي چې دا به اوس دا امیدونه به زیات هم رسولي. ما سره 27 یونین کونسلې دي او زه داسې چل کوم لکه مونږ ورته دلته پاکستان په دغه کې وایم چې یونین کونسل ورته وایو نو بیا ما خپلې ورځې تقسیم کړي دي که نه هغه د منډې نه تر فرایډې پورې بیا 15 یو ځای کې و یونین کونسلو ته ځان رسولي او د هغه ځای خلکو سره بیا ملاقات د هغوی پروبلمس حل کول هغه چې څونه مشکل د هغوی راځي نو هغه مونږ حل کوو ځان رسو جي ټولو ته ځان رسو د دې ځای په شان نه چې ووټ مو واغوښته بیا لاړ شو بیا هیر شي دې نه 15 کاله خلک ښه دا راته وایي چې زموږ دلته سیاسي پارټي یا اپوزیشن کې وي بیا هغوی یو بل سره جنګ جګړې رواني بیا په یو بل الزامونه لګوي یو څه بد بیا په سوشل میډیا یو بیل جنګ رواني تصویرونه فوټوشاپ کا ویډیوز روبا داسې نو آیا په بیلجیم کې هم همداسې ده سیاسي پارټیان پولیټکس خو هر ځای کې یو شانتي دی پوره دنیا کې خو دا پکې نشته چې ځکه چې ډېر بیلو د بیلټ هم دلته خلک دي اوس زمونږ تقریبا د وو پارټو کولیشن ګورنمنټ دی او دې کې داسې دي چې زمونږ د پارټۍ نه پکې ډیپټي پرایم منسټر د انرژي منسټر ده او بیا د نورو هر پارټۍ نه دوه کسان اغوښتي شوي ټوټل 14-16 کسان دي نو
ټول پارټۍ رايوځای شو او یو ملک دپاره هر څه کوي که نه، نو دغه نه دی چې هغه لیک فولینګ کوي او دغه ما ډېر بلو د بیلټ گزار کوي او ډېر پرسنل دی چا لایف کې او هغه ایکسپوز کوي چې خلک دغه نه نفرت خو ډېر زیات هغه خو دی خو بالکل دغه شی نه کوي او د هغه ذات پورې خو هغه چې ملک ته څه پروبلم جوړوي نو بیا هغه دغه کېږي باقي داسې تاسو راغلې تاسو به ګورئ لکه یو داسې ملک کې اوسېږي چې هلته کې صرف ملکي ګټې کتل کېږي که ته ملک دپاره نقصان رسې یا څه خبرې نو هغوی تاسو سره بده مني نور د ستا په پرسنل لایف کې د هغوی څه کار نشته خپل پرسنل لایف کې څه کې څه نه کې که نه یو موږ دلته بیا پاکستان کې وګورو چې دلته کې د هر چا که ته یو سیاسي کس شوې یا هر یو کس خو زه به سیاسي ځکه یم چې تاسو د سیاست سره تعلق دی نو بیا به هغوی ستا ګاډي پورې هم تعلق وي ستا د رستخان پورې هم د هغه تعلق وي ستا بچو سره به هم تعلق وي ستا د عبادت سره به هم تعلق وي هر یو څیز پورې به هغوی ستا نښتي که نه هلته دا لږ کم دی او بلکې شته دی نه بلکې نشته صرف ستاسو کس سره کم کار دی چې کم پبلک کس دی که نه هغه سره ستاسو کار دی او هغه هم تر هغه ځای پورې چې کم دی پورې د هغه د ملک او د هغه رابطه ده د هغې نه پس چې کم دی نو دی هلته هم روډز بلاک کېږي چې کله کوم سیاسي وي آی پي موومنټ کېږي نو ټول روډز بلاک شي نه چاته پته هم نه چې څوک روان دي او څوک نه دي داسې نشته بلکې زمونږ خو پرایم منسټر هم په سایکل ځي زمونږ زه چې کوم دی اوس هم زمونږ میر ناظم اعلی چې ورته وایو هغه په سایکل باندې ځي بل دا چې هغه سره د پبلک ملاقات یا هغه روز چې کومه نو هغې دپاره ټول ځي هغه سره ملاقات کولی شي خپل تاسو څه مشکل یې هغه حل کولی شي خو دا روټ دا بلاک کېدل دا نشته پکې لکه دلته کې وي آی پي موومنټس په نوم باندې چې روډ بلاک کېږي نه جي دا پکې نشته او ډېر دا دی چې یو یعنی کې یو پولایټ دغه دی هر څه په طریقه دي دا جنګ جګړې او دا ګوره اوس ځینې څیزونه تاسو هلته یوړل لکه تاسو وایي چې هلته د خلک ایمیل وکړي د ووټ دپاره خو ما داسې وکړي چې ما جلسې هلته وکړې صحیح ده بل دغه چې کوم څه ورته کلچر دی سیاسي دا به دغه زموږ ملکونه به کله اډاپټ کوي نو دلته ما خو چې کله ولیدو زموږ گورنر صاحب پنجاب گورنر چې کوم هغه د انګلند نه راغلی او بیا زلفي بخاري صاحب چې کوم دا انګلند نه راغلی ما وختي خبره کوله نو ما وی زه دا خلک په لږ راشي نو دی به هغه زموږ چې کوم سیسټم دلته ټیکو هغه مونږ هلته لکه متعرفي کو انټروډیوس مو کو چې دا څیزونه چې کوم دي دا دلته پکار دي نو د ایمیلز په ځای به مونږ یو بل سره فیس ټو فیس لکه ملاقاتونه وکړو یو بل به ووینو یو بل به وپېژنو نو هغه نه دی مطمئن شو نو اوس د هغه نه چې کوم راوړل دي او دلته کوم کسان راځي او کار کوي هغې له پکار دي چې هغه ښه څیزونه دلته خلکو ته متعارف کړي بالکل ډېر دا هغه کلچر باید دلته راوړي که نه دا راته وایي چې تاسو په خپل هم یو ځوان پالیټیشن یې خو ستاسو هلته کې کار نو دلته کې اوس خیر زه خو دا نه عمران خان خو ایج شته دی خو خو داسې ده چې لکه هغې یو خو ځان مینټین ساتلی د بل لرې چې هغې پارټي همیشه هم دغه کېږي نه چې د ځوانانو دپاره نو د عمران خان صاحب سیاست ته تاسو څنګه ګورئ چې لکه نو د عمران خان صاحب روان خو صحیح دی په دغه کې خو چې کوم وعدې یې کړي دي نو تر اوسه پورې څه وینو نه چې داسې لکه ښه روان دي دا نه چې زه هغه دغه کوم ځکه چې زما په پاکستان کې یو پارټۍ سره مستعلقه خو بچپن چې کوم موږ به هغه ټایم کوو اوس خو که تاسو وګورئ نو ځکه ما تاسو سره تپوس وکړو چې اوس تاسو راغلی تاسو په خپله په بیلجیم کې چې کوم دی ګرین پارټي سره بیا د هغه د سیاست هم تاسو کوی لګیا دلته هم راغلی د دې سیاست کې عمران خان چې نن صاحب ډېر زیات په نښه باندې دی که نه نو خلکو ته ډېرې زیاتې ګیلې دي چې ګراني هم ډېره زیاته ده نو زما ځکه چې تاسو دغه سیاست ته څنګه ګورئ په خپله او جی نو مونږ دغه خبره مې کوله چې اوس دې نه مخکې ما ځان انټروډیوس کړو چې زه ان پي سره نه ان پي به مونږ دې ځای کې یې رکو ځکه خو زمونږ بچپن او زمونږ آغاز اوس چې کوم دی نو زه خو ټولو پارټو سره لکه کومې وعدې به تاسو وایئ چې لکه هغې زه وایم چې دوی چې کوم دی دا اوس چې کومه مهنګایي روانه اوس چې په لاره په موټروی راتلمه نو یو زمونږ دپاره خو به 2 یورو یا 3 یورو خو که د هغې 650 د یو نارمل کوکیز قیمت نو خلکو ته لږه ګرانه ده ډېره ګرانه ده نو بیا د هغه مونږ په ګرین پارټۍ کې وایو چې تاسو یو ملک ته ځئ د هغه ملک تاسو اکانومي ګورئ نو د هغه مخکې لاړ شئ هلته کې یو داسې یو ارزان بیه غونته څه شي والې نو تاسو ته به د هغې د پوره هر څه پته ولګي چې دا ملک په څونه اوبو کې دی او دی په کم دغه باندې روان دی نو ما چې اوسه پورې دا څونه ټایم وشو ما چیک کړه نو ما ته پکې یو اندازه وشوه چې هر څه پکې ګران دي
او د دې نه مخکې مې کتو چې پاکستان د دنیا لکه په ګران بیه ملکونو کې هم یو ملک دی چې دی په ډېر تیزۍ سره په دغه کې روان دی چې ګرانۍ طرف ته روان دی نو دله خو دوی وایي چې ګراني موږ ځکه کړې ده چې ټیکس هم لګولي دي او دې سره به ملک ښه شي نه جی نه بلجیم چې کوم دی نو هلته کې هم دا سیم څیزونه دي بلکې دې ځای نه کوالټي هم ښه ده خو که تاسو ګورئ که زه میډیسن اخلم نو ما سره د ډاکټر پیپر زه هغه پیپر ورکړم ما سره به 75% هغوی ورکړي 25% زه د جیب ورکړم نو ما ته هغه دغه شو دلته خو داسې غریبانان دي چې هغوی خو پوره کورونا کې چا سره نه دی کورونا کې تاسو به کتلي چې دلته لاک ډاون کمپلیټ لاک ډاون هم دی وجې نه چې خلک ډېر غریب دي لاک ډاون ته زه راځم جي زمونږ ټول که بلجیم هم اوس اوري زمونږ چې څونه رسټورنټ تاسو دلته خو لا زه بیا هم ګورم چې څوک ماسک نه یوز کوي او لاک ډاون کې بیا هم پولیس سره جنګونه هم کوي او په هغه لارو هم تېرېږي هلته خو چې لاک ډاون اعلان وشو نو بیا به لاک ډاون او په هغه لاک ډاون کې چې څونه رسټورنټ کال نه سیوا بندې وي هغې ته به ګورمنټ د هغې هغه چې کم ټیکس فارمز تللی دي او د هغې کم هغه پوره ډیټیلز تللی دي چې دی د میاشتې دونه پیسې پیدا کوي هغه ورته باقاعده دغه کېږي د هغې اکاونټ ته دغه کېږي بلکې هغه سره چې کم کسان کار کوي کم ملازمان وي هغې ته مو پیسې ورکړې کېږي نو ما خیال چې عمران خان هم دغه پروګرام د هغه وایي چې اوس ځل کې ماته ملک په داسې وخت کې ملو شوی چې بیخي غریب په بدل کې او زه د ښه طرف ته بوځم او دا آی ډونټ نو میبي چې دغه ځکه زما سیاست سره تعلق نه لري زه هغې باره کې ډېر خبرې کول نه غواړم خو زه چې دا میبي هغه هم دا وایي چې زه بدلون راوستل غواړم نه میبي هغه دا وایي چې زه به ډېره ګراني راولم ټیکسونه به ډېر ولګوم دا پیسې به قرضو کې ورکړم او سمثینګ لایک دیټ یاره زما خو دا خیال و دله یکدم په کارو ځکه چې په دې دا یو کرکټر دی پلیر دی په دې کرکټ کې دا وړومبني 15 اورز چې کومي اورز دا تاسو به کرکټ نه بالکل کرکټ دا په میچ باندې ډیپند کوي دا په میچ باندې ډیپند کوي که تاسو وایي چې زه میچ ګټم نو دا 15 اورز به سټرګل کوي دله دا وړومبني زه د خو 90 ډیز الریډي ویلیو 90 ډیز پرې دی دا وړومبني کال کې خو چې د کم از کم دنیا ته شو کړی و چې واقعي زه یو ښه لیډر یم او ما سره یو ښه ټیم دی که نه نو مونږ پولیټیشینز خو ښه ټیم دا هغه ټیم هم پرابلم دا شو چې څوک پکې څنګه راووتو چا پکې څه ګپلي راووت چا باندې کیسونه راووته که نه هغې کې ډېر غریب خراب شو که نه دغه هم دي خو که دې اوس هم د سره ډېر ښکلی ټایم دی ځکه که اوس هم ورسره 3 کاله خو نور پاتې دي که 2 کالو پورې ورسره شته نو دله اوس هم پکار دی چې ډېر ښکلی سیسټم دی دله دا څونه چې انویسټرز دي بهر ملکونو کې که دې هغې دا کار شروع کړي چې دلته ټوریزم عام کړي اګزیکټلی دا خبره ده ښکلي ځایونه دي ډېر ښایسته ځایونه دي زه دغه مخکې ما دغه یم که نه چې دا روډونه ښه شي لږ سیفټي وي خلک تللی راتلی شي نو زموږ خو دومره ښایسته ځایونه دي ټوریزم دپاره بالکل صحیح ده موږ په یو بل سیز کې کړېږو که ما سره اوس فرض که بلجیم پاسپورټ وي نو ما ته خو زه خیر دی هغه آی ډي کارت ضرورت یا چې هغه دغه کوي زه یم چې دی بالکل دا ویزه د ټولو دپاره فری کړي ویزې ته ضرورت انټري کړي دلته ورته سټمپ لګوي او د هغه ویریفیکیشن دلته کېږي چې څه دغه یا هغې چې څنګه تاسو موروکو وګورئ ترکي وګورئ د هغې انټري ده دلته هلته 30 یورو اخلي ترکی په دغه باندې ایرپورټ باندې دغه شانتي موروکو هم 15 دی که 20 یوروز اخلي او بیا تاسو دننه تلی شي نو که دا سیستم دلته شروع شو څوک په آنلاین ویزې اخلي څوک په امبیسو ته ځي څوک په دغه کوي او په امبیسز باندې هم لږ بوج کم شو بله چې ټوریزم خبره تاسو وکړه نو خلکو ته به ایزي که نه د ویزو دپاره انکوایري او بیا ویټ کول او اپلای کول دې نه خلک یریږي که نه ډډه کوي پیسې راځي جي ډایرکټ په هغه ټایم تاسو ته 30 یوروز راځي نو که موږ که انډیا ته وګورو هغه ټوریزم چې زه تللی یم ما کتلې هغه دلته هم ډېر تاریخي ځایونه په افغانستان کې هم شته دی په پاکستان کې زه یم چې ډېر تاریخي ځایونه هم دي او بله خبره دا ده چې دلته کې ښایسته ځایونه هم دي روډونه د هغې نه ښه دي موږ سره ښکلي روډز دي ښکلي ځایونه دي خو هغې سره دغه ډېر دی جي هغې چې کوم سهولت یې ښه دی که نه ټوریزم دپاره ډېر ملکونه داسې دي چې هغه په ټوریزم چلیږي لکه پراګ چې موږ والو که نه هغه لکه زیاتره هغه چې دی هغه په ټوریزم باندې چلیږي امجد شاه صاحب تاسو سره خبرو ډېر زیات خوند وکړو آی وش چې موږ تاسو ډېر ټایم کینولی خو موږ بیا د تلو نه مخکې بلجیم د تلو نه مخکې یو ځل بیا تاسو سره انشاءالله موږ ډسکشن کوو یو تپوز نه اخر کومه دا راته ووایه
چې سیاست چې بیلجیم ته لاړې نو بیا دونه ورو خبرې کې کنه دغه پښتانه خو لکه زما چغي وي او کنه شروع نم د ورو خبرې کوي نه چې کله تقریر کو بیا تیز خبرې هم کو چې کله تقریر کو زمون خلک چې کم دي تاسو ته پته ده ان پی ولا چې کم دي نو دی خو په شاعرۍ کې او په تقریر کې د دین خلک لګ متاثر صحیح نو چې کله موږ خلک ته پوښتنه کې موږ ته د تقریر ذکر کو چې دا خو موږ دالته نه آغاز کړی دی نو بیا چې کله تقریر کو بیا تیز لګي صحیح ثانک یو سو مچ ډیره زیاته مننه ثانک یو ډیره مننه جی ډیره مننه تاسو مننه جی د هم ټي وي مننه ډیره زیاته مننه ډیر خوشاله شوم چې تاسو د پښتو پروګرام شروع کو خپل ژبه کې خبرې کوئ بالکل ډیره مننه ثانک یو لیدونکو موږ سره دمه په خیر پښتونخوا سره اوسېږي د معلومي دراستانه کیږي ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم مېلمه دلته ناست دی نو هغه به د ټولو دپاره هغه خلکو دپاره چې هغه ښه ذوق لري او هغه د آرټ سره مینه لري نو هغې دپاره به دا نوم چې وي ناپېژنګلو نه وي هغې به دا نوم پېژني او د دې ښایسته کار سره به هم بلد وي ما سره زه به د هغې باره کې دومره ډېر څه نه یم ځکه هغه پخپله د هغې چې کوم په دې آرټ کې کړنې دي او د هغې لاسته راوړنې دي هغه د هغې پېژنګلو ده د نوښار شیدو سره هغې تعلق او بیا په اسلام آباد کې اوسېدلي او هغې بېشماره پینټینګز او خطاطي کړي دي چې هغه تاسو پورې در رسېدلي تاسو کتلي نړۍ کتلي دي له ما سره ناست ډېر محترم محمد رفعت الله خان صاحب جی ستړي مشئ السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه جی تاسو ښه ډیره زیاته مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلي زموږ پروګرام ته راغلي مننه تاسو د هم پښتو ټول کارکونکو ته زه شکریا ادا کوم چې هغه زه راوبللم او پښتنو ته خو هغه اسیم خلکو ته معلومه ده چې زه آرټسټ یم او بالکل او په دې ځای کې بالکل ما دا کوي دا راته وایي سر چې په نوښار کې په شیدو شریف کې چې تاسو کله دی غوښتل چې زه یو پینټر جوړ شم یا زه خطاطي وکړم دغه نو هغه وخت کور والا ورته نه چې دا ته څه کې سبق ووایه چې ته غټ افسر به ولګي چې ته ډاکټر جوړ شه چې ته انجینیر جوړ شه او ځکه چې اوس هم اوس لږ خلک چې کوم دی آرټ طرف ته دې طرف ته را روان یو دا سیریسلی هغه وخت کې د کور والا څنګه ریسپانس چې تاسو وایي چې نه زه به دې طرف ته راځم کور والا خو خامخا به ما سره په دې باندې دغه و چیړ به کولو او ورشي به زه چې کله وړوکی وم او په کور کې نو د تنور کې به سکور انغري کې به اسکاره پراته چارکول نو هغه به ما راواغېستل او زه به په بهر دیوال به چې چا پلستر کړی و نو په هغې باندې ما لیکل کول تصویران جوړولو هغې نه چې کوم دی زما یو سټارټ جوړ شو او بل هنر خو چې کوم دی لکه زموږ ستر خوشحال بابا یو دغه کړی دی چې کې په اصل څوک سید شهزاده چې هنر ورسره نی میستایا هنر وایي هغه پښتو کې متل دی چې هنر زده کړه د کندوز سر د پاسه کې کله به دې په کار راشم داسې ده بالکل ښه نو بیا د دیوالونو نه دا چې تاسو خپل کار شروع کو یا لیکل و مو کول یا مو څه جوړول نو د هغې نه پس هغه کاغذ ته څنګه راغه کله پوه شوې څنګه هغه کله ماشوموالی نو زما ماشوموالی چې کوم دی نو کلي کې تېر شوی دی او د دریا کابل چې کوم دی نو هغې په دغه تېر شوی دی نو په هغه ځای کې به ما لیکل کولو د شګو نه چې کوم دی نو په هغې ماته کیلیګرافي کولو همدغه لاس ایستول په دغه زما قلم ذریعه وه او بیا په سکول کې زما خوشقسمتي دا وه دغه چې زموږ ډېر محترم استاد سراج الاسلام سراج نامه یې وه ډېر ښه خطاط عالم فاضل انسان و او ډېر ښه مینهناک نو د خطاطۍ دغه شی کوم دی هغه بیا هغه ماته د قلم د جوړولو چل دوات سیاهي انک څنګه بیا هغې چې کوم اصول دي نو په هغې باندې زه هغه پوه کړی او بیا به ما خپل پریکټس کولو بیا په سکول کې چې کوم دی نو تاسو ته پته ده چې ماشوم خط ښي نو بیا ورته وایي چې په دیوالونو لیکل ځکه دا هغه چاټونه به جوړېږي کلاس روم کې به لیکل کېدل اقوال زري به لیکل اقوال زري چې کوم دی نو هغه لیکل بیا په دیوال باندې سکول
بالکل په دیوالونو باندې چې کوم دي لیکل کول نو هغې نه زموږ یو سټارټ او دغه جوړ شو نو دا زما د ماشوموالي دغه بیا چې کله ایجوکیشن تعلیم دغه شو اسلام آباد ته رالم دلته پاکستان نیشنل کونسل اف دی آرټس نو په هغه ځای کې اوس خو زه دا وایم چې دا نوی کول ډېر بختور دی چې هغوی ته په نیټ باندې په هر څه اویلیبل دي هر څه ورته شته هغوی ته مټیریل دغه دی نو په هغه وخت کې موږ استادانو پسې به ګرځېدو چې استاد نسې زده کړو بالکل لکه دغه خو وو پکې ما کې هغه ټیلنټ خو وو که نه ټیلنټ خو داسې اوس هم ډېر هلکان نوي کول کې شته دغه شته چې ټیلنټ پکې شته ته هغوی ته ذریعې نشته چې هغوی مخکې د تلو دپاره څه صحیح ښه نو دا خو د خطاطۍ تاسو خبره وکړه چې داسې استاد تاسو سره هیلپ وکړو او دا طریقه پینټینګ طرف ته چې کوم دی دی آرټ ته بیا څنګه پینټینګ ته زما ځکه چې خطاطي او پینټینګ دا ځان سره تړلي څیزونه دي صحیح ده دغه دي بعضې وخت کې چې کوم دی نو ویژولاایز کول پکټوریل چې کوم ورته موږ یو چې لکه تصویر سره خطاطۍ سره تصویر هم یو دغه نو هغې هم بیا په همغه قلم باندې همغه سعي باندې به ما شکلونه جوړول تصویران جوړول صحیح زم دا به ډېر ګران کاري ځکه چې لیکنه او هغه په یو قلم باندې ځکه چې نور کلرز ورسره میکس نو هغه اسانه نه وي داسې زیاته ګران مختلف ذریعې دي هغه اظهار ذریعه چې کوم دی نو لکه زموږ په دغه چې کوم دی نو لکه څوک په شاعرۍ کې کوي څوک په موسیقۍ کې کوي څوک په ډانس کوي څوک په سکپچر باندې چې کوم نو هغه ذریعه ده نو دا اصل کې زموږ د اظهار ذریعه چې کوم دی نو رنګ سیاهي رنګ قلم او برش زموږ صحیح ده تاسو چې اوس چې کوم د دې وخت الکان جون دی هغې دپاره اسانه خبره ده ځکه چې اوس په نیټ باندې هر څه دي ته یو څیز ولیکه تا ته به هغې ویډیو باقاعده راشي تا ته به د هغې میټیریل ما خیال دی چې اوس تاسو وایي چې لږ اسانه ده هغه وخت کې ګرانه وه ستاسو وایي چې کله تاسو شروع کړه هغه وخت خو ډېره ګرانه وه موږ به دلته کې چې کوم دی نو د آرټ کتابونه دغه دپاره د اولډ بک شاپس کې او اکثر پنډۍ صدر کې په فټپات باندې به موږ ته کتاب میلاو شو او بیا آرټ مټیریل چې کوم دی کوم ځای نه ښه مټیریل ملېږي په کوم باندې چې کوم دی نو لکه ته یو خپل هغه آرټ ذریعې دپاره چې کوم دی مټیریل هم ډېر ضروري دی چې ښه مټیریل وي نو مقصد دا دی چې لکه که ستاسو د یو کار سره د یو فیلډ سره شوق وي او تاسو محنت کوئ نو هغه تاسو زده کولی هم شي او په هغې کې مخکې هم تللی شئ او بالکل به کې مخکې تللی شي ځکه تاسو چې لکه څنګه تاسو د شګو نه شروع کړی وه په دیوالونو باندې لیکلو نه شروع کړی وه او تاسو هغه خپل هنر ته نوره وده وکړه د هغې په تلاش کې وي د هغې په تکل کې وي او تاسو چې دی هغه وخت کې چې لکه تاسو وي چې لکه دومره اسانتیاوې نه وي ستاسو دپاره او بالکل ډېر اسانتیا نه وي تاسو دې ځای ته ځان نه ورسول هغه ستاسو ټول خپل هغه محنت او شوق بالکل ګرځېدل به ورپسې مختلف آرټسټانو سره به ناست دا دی چې کور والو کله بیا ستاسو دا هنر ومنلو چې یاره دې په دې کې ډېر تکړه دی او بس دې همدې ته پرېږدي دې همدې کې کار وکړي څنګه جی کور والو څنګه کله ومنله چې یاره تاسو بس دې دی چې دی کور والا خو تر اوسه پورې نه منله تر اوسه پورې نه منله خو اوس مطلب دی چې وخت بدلېږي نوې په دغه کې جدت راځي آرټ چې کوم دی نو دې لیمټ نشته دی زده کړه زه اوس هم کومه مطلب دی ایکسپریمنټ چې کوم دی نو هغه جاري ساتم نوي تکنیکس او نوي د ټول نه زیات ټایم چې تاسو څه باندې لګولي او تاسو هغه خطاطي یا تاسو هغه پینټینګ جوړ کړي ټول نه زیات ټایم څونه اخیستی تاسو زیات زما مین سبجیکټ چې کوم دی نو هغه زما کلچر او نیچر او بل چارپیرچل زمونږ کوم ځای کې پاتې کېږم زمونږ سیمې دي زمونږ دغه دي هغه ځای ژوند ژواک هغه ځای کې د مزدورو د کسان او د نورو چې کوم دی هغه ژوند ژواک او بیا نیچر زما فطرتي یو دغه دی چې زه پټو ته سیندونو ته غرونو ته لاړ شم او هغه ځای کې چې کوم دی نو بل سټډي کول دي مطالعه کول دي د فطرت هغه دغه زه کښېنم هغه ځای کې آن سپاټ هغه سټډي کوم نو بیا هغه خپل هغه کوم فیلینګ دی یا کوم ماحول دی یا کوم چې تاسو هغې نه اغېزه واخلئ هغه تاسو بیا د قلم کوم فیلینګ دی کوم لکه اوس موږ وایو چې مازدیګری ګودر
او داسې یا دریا غاړه یا غرونه یا شینکې یا باغونه غرونه سیندونه هواګانې ورشوګانې چې کوم دی نو هغه موږ مطلب دی اورو په سندرو کې مو اورو یا شعر کې هغه موږ ولولو او هغه فیلینګ هغه ځکه هغه ماحول محسوس کول کوم محسوس کیږي کوم فیلینګ دی هغه بیا موږ کاغذ ته وسپارو صحیح واټر کلرینګ چې کوم دی هغه تاسو میډیم دی نو ویل کېږي چې دا ډېر ګران دی نو تاسو دا ولې سلیکټ کو بیا دونه ګران ځان لپاره واټر کلر خو یو دا دی چې نور میډیم هم ډېر ښه ده او خو زه چې لکه خلک اکثره اساني پسې ګرځي چېرې یو اسان نو تاسو ګرانې پسې ولې لاړئ هغه ګران پکې دې ته رالم چې یو خو د واټر کلر و چې زه لغونتې هغه صبر راکې نشته زه یم چې کویک ریزلټ کویک ریزلټ نو هغه دا چې زه کوم ځای سپاټ لاړ شم او تکې هغه سپاټ نو ماته ګنټه 2 غنټې کې کوم دی نو هغه ریزلټ ملو شي نورو دغه کې مطلب او ځای خبر دا اویل کلاږي کې هغه صبر ما کار دی او بل دای چې هغه ته نور میډیم باندې کار کې هغه موډ پورې هم ډیپند ده هغه وخت کې موډ एकदम چینج شي یا دغه شي کار نو هغه بیا په هفتو چې کوم دی هغه په سټوډیو کار چې کوم وي هغه بیا هفته مخلي میاشتې موالي بازي نو تاسو خو چې نیچر او د کلچر سره نو تاسو چې کوم ایگزیبیشنز چې شوي او کوم دغه شنو دي کې کلچر حواله سره تاسو د کې پی کې چې کوم پینټینګ تاسو یا خطاطي تاسو کړي نو هغه زیاتره څه شي باندې وا څنګه دغه کې چې همدغه فطرت چې کوم دی نو کوم خطاطي د خطاطي ما اسلامیک خطاطي دغه کړی دي د سره چې کوم دی نو ما زمون کوم ستر شاعران ستر اتلان چې کوم دي لکه خوشحال بابا رحمان بابا او د حمزه بابا غنی خان ماته ما ډېر کار کړی هغه پورټریټ چې کوم دی شاعري ما چې کوم دی هغه پینټ کړیم دا وخت په وخت هم چې کله نه کله دغه شم نو بعضې سندرې بعضې ټپې او هغه ما مطلب دی کې څومره ښه ډېر ښه دا راته وایي چې کور نه ستاسو نه وروستو بل همداسې څوک شته چې هغه ستاسو د هنر خواته راتلل غواړي چې تاسو نه زده کړه وکړي داسې راځي زما بچی دي 3 ماشومان دي لوڼې دي نو ما خپل دغه ته پریشي دي کله نه کله ماته وایي چې بابا برش پکار دی رنګ پکار دی پوسټر کلر پکار دی دغه ته راړم او ما په لکه دغه نه چې ته خامخا دا ځکه هغه خپل خپل سټډي دی یا دغه نه اوسګار شي او خپل جوړ کی نو هغه ډیر خي هغه پکې او بیا وسره دغه ورکوم چې تاسو ویل چې نیچر زیات هغه کوم نو دا راته وایي چې تاسو د دې باره کې سفرونه هم ډیر کړي پاکستان کې کوم علاقو ته تللی تاسو مختلف چې زه چېرته لاړ شم نو کټ را سره یا خپل پینټینګ کټ را سره او چې چېرته ځم نو کټ د ځان سره خامخا وړم او هغه دی چې کوم علاقو ته تللی تاسو مختلف علاقو کې یو خو اصل کې زموږ کومه سیمه ده دې کې ټولو کې اباسین چې کوم دی نو ما ډېر زیات پینټ کړی دی اباسین دغه باندې هغې نه علاوه چې چېرته تللی صفات ته تللی چترال سکردو طرف تم لاړی کنه سکردو چترال یا دې طرف سکردو چترال ته کافرستان تم تللی ما ها ډیر التم ډیر زیاته خسره او می خلک کول دي مسیمه خسره او هغه بلکې کلاش کې خو چې کله لاړم نو بیا زما کې یو دغه د چې بیا هغه د سکول ته لاړ شم خجی ناغه ماشومان ته ما مطلب کې غنټه 2 غنټې یا ورځ کوم دی نو څومره ښه دا کلاش کې داستل وی کلاش نو کې دا شي صفات شو او ګلګت خو هنزاته دلته کې ما پینټینګ کړی دی او مختلف ځایونو کې پینټینګ کړی دی او سره ما خپل پینټینګ سره کوم دی نو زه ویم چې دا د هنر چې کوم دی نو د ماشومانو ته داسې ځایونو ته زه لاړم چې هغه ځای کې ماشومانو ته د قلم پته نشته دغه قلمونه خو ستاسې هم دغه شپله تختې او قلم چې کوم دی نو
نو مختلف ځای ته چې زه لاړ شم یا کلیوالي لکه ته لاړ شم نو تاسو خپل هنر ځان سره وړئ او هغه خپلو کشرانو سره شریکوئ ټرانسفر کوي هغوی ته دا ډېره غټه خبره ده 50 ماشومان دي نو که درې پکې هم دغه شي او زده کړه وکړي او زده کړي دا زما یو مشن دا زما یو مشن دی چې زه وایم چې هنر چې کوم دی پکار ده ځکه ستاسو دومره ښایسته هنر دی او یقینا تاسو باندې نه یوازې د نوشهره د شیدو خلک به چې د تاسو باندې فخر کوي ټول پاکستان او پښتونخوا ځکه چې ټیلنټ داسې دی چې هغه تعالی چاله ورکړي لکه څنګه ستاسو دی هغه بیا صرف د خپل کورنۍ یا د خپلې سیمې نه هغه بیا د ټول ملک نوم روښانه کوي او ستاسو خو دومره ښایسته هنر دی او دا ډېره ښه خبره چې تاسو نورو کشرانو ته هم ټرانسفر کوئ چې دا هنر همداسې جمدي او مخ په وړاندې لاړ شي بالکل ښه نو دا راته وایي چې یو خو تاسو دا وایي چې زه چېرته کې لاړ شم ښایسته خو ده کې سیمه یې نو زه هلته کښېنم پینټینګ وکړم میوزیک خبره موږ وکړه که نه نو موسیقي اورئ څوک اورئ څوک موسیقي خو زه ډېره زیاته اورم او بلکې ما سره به ریډیو ښه جي د وړوکوالي نه چې نو ریډیو به ما اورېدو هغې شاید نو او ټلویزیون شو یا نورې دغه شو نو ریډیو کې دا کار دی چې ته اورې او ورسره کار هم کولی شي او هغې کې خبرونه هم راځي خبرې هم راځي او موسیقي هم پکې دغه راځي د پښتو پروګرامونه هم بالکل او د خوښې سندرغاړي هم څوک دي چې تاسو اورېدلي اوس هم چې کوم دی نو موسیقي کې کوم دی نو کلاسیکل موسیقي مې خوښه ده او کوم زموږ ولسي موسیقي ده هغه مې ډېره زیاته اورم داسې کوم څه سندرغاړي که ستاسو خوښي موږ ته نوم ویلی چې سندرغاړي خو زموږ ټول سندرغاړي زموږ ټول ګلونه دي رسرونه دي او په هغې کې چې کوم دی ناشنا شو د افغانستان شاه ولي او دا شو خیال محمد استاد بیا اوس په دې نوي دغه کې هارون بادشاه دی کرن خان دی یو هغوی هم موسیقۍ ته یو نوی جدت ورکړو دا پکار دی لکه څنګه چې تاسو وایئ چې یاره زه خپل هنر چې کوم دی هغه کشرانو ته ټرانسفر کوم چې کومې سیمې ته لاړ شم نو کوشش مې ده چې د هغې سکول ته لاړ شم د هغې چې کوم سټوډنټ دي هغې سره یو ګنټه نیم کلاس واخلم داسې زموږ موسیقي چې کومه ده هغه هم یو وخت راغی چې هغه د خیال محمد صاحب د دوی بیا هارون باچا صاحب چې راغو نو هغې یې خپل یو انداز وړو بیا کرن راغو بیا اوس نور نوي هلکان چې کوم راځي هغې دې موسیقۍ له یو بل نوی رنګ ورکړو ځکه وخت سره سره جدیدیت پکار دی او هغه تسلسل پکار دی د ټرانسفورمیشن ځکه چې جنریشن ګیپ رانشي که نه اصل کې د موسیقۍ کې هم دی او نوي کوم دغه چې راغلي دي هغې د کلام انتخاب ډېر ښه لکه خوشحال بابا رحمان بابا بالکل حمزه بابا او دوی کلامونه ډېر ښایسته طریقې سره یې ویلي دي او ډېر ښه طریقې سره او موسیقي هم چې کوم دی نو کوم انسټرومنټ دی هغې کې هم زیات رالو او رباب او ستار خو زموږ پښتني کلتور یو دغه دی نو رباب هم ډېر زیات اورم او بلکې بلکې مختلف مجلسونه چې کوم دي د پښتو موسیقۍ مجلسونه په کلو کې په دغه کې هغه ما لایو پینټ کړي دي مطلب څومره ښه دا راته وایي چې کله داسې شوي د اخري تپوس کوم چې تاسو دی صحیح ده او خوب کې تاسو له څه شی داسې خوب کې هم څه کتلي او تاسو چې اوس راپاسم او هغه زه اوس پینټ کړم چې ساره پورې رانه هیر نه شي داسې شوي دي کله هر سهار چې کوم دی نو هغه یو نوی ما دپاره یو نوی دغه یي که نه شروعاتي هغې کې چې کوم دی نو یو نوی نو داسې که نه چې د شپې خوب کې راپاڅېدلی چې ودرېږه داسې مې کتلي چې دا رانه ساه بس وخت کې دغې چې کوم کار زه دغه وکړم شپې مطلب دا دی چې اراده وکړي چې او کوم پینټینګ نو اکثر بیا زه پینټینګ چې کوم دی نو هغه یا اوس خو موبایل باندې دغه کوم یعنې هغه به ما ته مخامخ لګېدلي شپې لکه هغه سټډي کولو داسې نه چې داسې خوب کتلي خوب کې هم څه شی کتلي څه منظره څه کس څه شکل څه شی کتلي و هغه تاسو بیا پینټ کړي داسې نه دا خو چې کوم باسې دغه داسې چې هغه ان دغه کېږي تا ته پته نه چې زه څه جوړوم او څه کوم که نه هغه جوړ شي بعضې وخت کې او بل دا چې تا ته کینوس دی یا پیپر لګېدلی دی او په هغې باندې ړومبی سټوک
لومبیک لکچر چې کوم دی ټولو له ګران کار دا دی چې زه کوم دی شروع صحیح ډیره زیاته مننه محمد رفعت الله خان صاحب تاسو هنر ډیر د قدر وړ دی ډیره مننه چې تاسو راغی پروګرام ته او خوشاله اوسئ ډیره مننه ثانک یو کور ودان مننه لیدونکو اوس زموږ سره دمه ده په خیر پښتونخوا کې دمه لوبې تر اسانه کیږو هم پښتون یو نوې سفر خراغلاس په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو ځینې ایمیل دي له ما سره چې هغه تاسو contact@hampashtun.tv باندې ما ته رالیږلي دي او دا ایمیل د سلام نجیبه ستاسو شو کې به صرف سیلیبریټیز یا چا چې اچیومنٹ کړی وي هغوی به پکې راځي که زموږ شانته کې خلک به هم راځي ستاسو شو ته راتلل غواړم زما ستاسو شو او ستاسو هوسټینګ ډیر زیات خوښ دی تھینکس اویس پېښور اویس ډیره زیاته مننه پېښور نه دی موږ ته ایمیل کړی خو خانه دا راته ووایه چې لکه ته په دې ټي وي باندې راشي کښېنې نو ته به خلکو ته څه وایې چې اویس خان څه کړي دي او ما ته په څه باندې خبرې کوم نو خانې چې هم پښتون یا په خیر پښتونخوا شو کې راځي نو خامخا څه ناسه خو به کې که نه څه ناسه کارنامه خو به کې که نه چې خلکو ته موږ ووایو چې راویز خان داسې کړي خو بیا هم ډېره زیاته مننه ستاسو د ایمیل نه تاسو چې زما هوسټینګ ستاسو ډېر خوښ دی نو او دا کار کیدای شي ته راشي خو د کیمرې مخې ته نه کیمرې شاته کښېنې او وګوري چې موږ دا شو څنګه مخکې وړو صحیح ده ښه سلامونه نجیبه میم ډیر زیات خوشاله شوم چې تاسو یې دا ځل بیا د پاکستان نه پروګرام سٹارټ کو نو اوس به ایکټینګ به دوباره کله نه سٹارټ کوئ ځکه چې زما ستاسو ایکټینګ ډیر زیات خوښ دی اسلم د سوات نه د ښایسته سوات نه اسلم ایکټینګ به اله سٹارټ کوم چې دا په خیر پښتونخوا شو یو ځل سټیبل شي یو ځای کې ورسېږي نو بیا به زه مخکې ځم او زما ایکټینګ تاسو په ټیک ټاک نه ګورئ زه خو په ټیک ټاک ډېر زیات ایکټینګ کوم هغه ګورئ که نه ښه هاي نجیب اپی ثانیه د کوهاټ نه تاسو به خپل شو کې کوکینګ سیګمنټ کله سٹارټ کوئ ستاسو او د شیف ګپ شپ ډېره مزه کوي او تاسو ته مونږ خپل د کوکینګ ویډیوز اوس سینډ کولی شو ثانیه کوهاټ نه ډېره زیاته مننه ثانیه د ایمیل نه او کوکینګ سیګمنټ خو ماته نشته پته دا خو زموږ ټیم ته پته زموږ کریټیو کم ټیم دی زموږ کم پروډیوسر دی هغوی ته پته ده چې یاره دا سیګمنټ ایډ کوي هم که نه ایډ کوي ځکه زموږ د پروګرام ټایمینګ او کانټینټ داسې دی خو اینیویز چې کله زه یې نه تپوس کوم خو یس تاسو موږ ته خپل د کوکینګ ویډیوز چې کوم دي هغه په ایمیل کې رالیږلی شئ صحیح ده هغه به زه کله چې ماته پروګرام کې ټایم به میلاویږي ستاسو ښې ویډیوز چې کوم د ریسیپیز ستاسو هغه به زه شاملوم اوکې نجیبه میم په هم پښتون باندې د کمپټیشن شو کله سٹارټ کوئ زه حمزه یم زما سنګینګ سره ډېر شوق دی راتلل غواړم او که تاسو ما له خپل شو کې یو موقع راکې او زه تاسو ډېر غټ فین یم اوکې ډیره زیاته مننه حمزه چې زما فین یې او دې نه هم ډېره زیاته مننه چې زما شو ګورئ او دې نه هم ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته ایمیل کړی دی خو فلحال د کمپټیشن دا څه اراده خو فلحال نشته دی اوس خو زموږ دا په خیر پښتونخوا پروګرام لږ بیبي دی دا چې موږ همدې کانټینټ سره لږ مخکې لاړ شو نو بیا پکې انشاءالله نور چینجز به هم راځي او دا کمپټیشن خبره تاسو سنګینګ خبره وکړه نو بالکل نو سنګینګ چې کوم دی هغه هم پکار دی چې پروګرام کې وي خو اوس که زه تاسو شو ته راوغواړم نو ته به دلته څه وکړې دا راته ووایه نو ډېره زیاته مننه ستاسو د ټولو څخه چې دا وخت پورې تاسو د په خیر پښتونخوا سره وئ انشاءالله په بل پروګرام کې بیا تاسو سره ملاقات کیږي نو خپل ډېر زیات خیال ساتئ او ما له اوس راکې اجازت په لیو الله مو سپارم د الله په امان